دا د کوزدر تحصیل دینزي ګل آباد نه تر اسبند خامپور پورې تله سړک دی چرته چې د ګل آباد نه تر کیداړې پورې د بجلی غټ لاین غځولو لپاره ستنې راوړې شوي د سړک د پاسه د سړک په دواړو غاړو اچولې شوي پرتی د ولس لپاره د زحمت سبب دی د ستنې په روډ پرتی دي په دې غلطي پرتی په کار دی چې دا ولګي یا لري کې د دین د اکسیډنټونو خطر دا شوي تیم دي او دغه د کې وستنې لګول په توت پورې تړل اگر وخت په کار دی چې هغه تستن ولګي او نیغه کی دا ستنې راوړې دي او په دې روډونو پرتی دي د دې یوم یا شوشوا د ګل آباد پورې دا غونډې ستنې په دې روډ باندې پرتی دي او د دې څخه هم کول غواړي ستنې چې کوم دي نو د ستنې بالکل پر روډ باندې پرتی دي هر وخت به د اکسیډنټ خطر د موټر سایکل والا گاډو والا نو حکومت د دې تنظیم کوي او ابډا والا ته حکم کوي او دا په صحیح طریقه باندې د روډ نه غاړي تا نالي کی او دا سیستم بحال شنو دا ډېره غټه مهرباني وي موږ د حکومت ډېر زیات مشکور یو او کدا سینې نو هر وخت په کې اکسیډنټ افسوس اکسیډنټونه او واقعي حادثات پکې وشو نو زموږ د اعلی چارواکو ته دا درخواست کوو چې یاره دا ستنې دي زر تر زره نالي کړی شي د دې روډ نه د سایډ ته شي چې یاره دا مشکل زموږ اسان شي چې د خلکو د تګ راتګ په اسانه باندې کېدی شي په سړک پرتی د بجلی دا ستنې که یو طرف ته د حادثو سبب دي نو بل خوا د ورځې په مقابله کې د شپې زیاتې خطرناکې او سلوي حادثې سبب جوړېدی شي حکومت دلته د ستنې کې خو د ګل آباد نه واخله د اسپانه پورې خو د ستنې ډېرې خطرناک کې خو دلته کې شپې هم خلکو ته بعض ګاډي والا چې منه مخرسي لیټونه تیز نو خطر ته هم نه دغه نه موږ دا اپیل کوو حکومت ته چې راشي او د ستنو غم لکه په وخت سره وکړي چې څه نقصان او دا نور پېښ نشي په ګل آباد اسبند روډ د وړاندې نه د تجاوزاتو په ضد اپریشن شوی دی شاید چې په سړک پرتی د بجلی د ستنې تجاوزات نه د ګل آباد اسبند روډ په دواړو غاړو پرتی د بجلی د ستنې د محکمو ابډا محکمه تعمیرات او انتظامی افسرانو په شمول نورو ذمہ دارو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی محمد اسرار خیبر نیوز ګل آباد کوزدر